أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا دما آغا انعمت علیکم چه ما انعام کرو علیکم پتاسو مانے، وانی فضلتکم او دا چې ما فضیلت در کړو تاسو لر علی العالمین پا مخلوقات مان استاسو زمانہ کې. شاید آیاتونو کې اهل کتابو یهودیانو سره خطاب دے. لومبی پاو پا آخره کې او د دویم پاو په شروع کې په یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم مان خطاب بنی اسرائیل تا دیدا کې بیا اعاده داغي کوي. الله ورته و بنی اسرائیلو تاسو غیر مکوي، تاسو وګورئ چې الله څومره انعامات کړي په تاسو باندې. په بنی اسرائیلو کې الله تعالی ډیر پیغمبران را لېږلي وانی فضلتکم علی العالمین، او دا ظاهری فضیلت په خلقو باندې په کل عالم کې چې څومره انبیا په یو قوم کې په یو علاقه کې چې یو پیغمبر هم راغلی هغه د هغوی دپاره ډېر لوی د فخر او د اعزاز خبره ده. او په بني اسرائیلو کې په زرګونو پیغمبران رالل. اصل کې دا بني اسرائیل دا ناشکرو، دا زدیانو، دی د حق مخالفو، الله تعالی ذلیل کړل، الله رسوا کړل. او د قیامت پوری د دې بنی اسرائیلو د رسوای دا ډانکه دا په دنیا کې لګیاوي. بیا ورته الله تعالی وی واتقوا یریږئ یومن داغه سخت ردنا لا تجزي چې نه بشي دپه کولی نه بشي لرکولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفسنا شیئا سسیزو ولا يقبل او نب قبلو لشي منها د اعنا عدل فدیا ولا تنفعها او نب فائدہ ورکی اغلرا شفاعت سپارش ولا هم ينصرون او نب داغی امداد کولشی. اس ورطا اللہ تعالی تخویب ورکی. اللہ ورطا و خلقا و بنی اسرائیل واتقوا یوما تاسو یریږئ د هغه سخت ردې نه چې ورځ د قیامت را روانه ده. په دغه ورځ کې لا تجزي نفس عن نفس، یو نفس به د بل نفس نه څه څیز نشي دپه کولی. یو نفس راګیر دی په غذاب کې یو کافر نفس، د هغه نه څوک غذاب نشي لرې کولی. دویم ولا یقبل منها عدل، نبت فدیه قبلول شي. نن یو انسان صدقه کوي، نن د هغه صدقه قبلیږي او دا په آخرت کې ذخیره کیږي. کله چې سترګې پټې شوې ورځ د قیامت شوه که دا تمام کائنات سره زر شي او دی د الله په دربار کې پیش کړي چې الله تعالی د دې په بدل زمانه یو ګناه لرې که بیا نه قبلیږي. ولی دارالعمل دا د دنیا ځای دی، هلته آخرت هغه دارالجزا ده. ولا تنفعها شفاعت او نه بوله سپارش فایده ورکوي. یو انسان د خلاصولو څلور طریقې کیدی شي. یو سړی راټینګ کي ته ضمانت کې د هغه په ځای بل سړی ورکي. دویمه طریقه دا ده
چې راټینګې کته د هغه په بدل کې پیسې ورکړي. درېیمه دا ده چې ته سپارش وکړې او څلورمه دا ده چې په زور اخلاص کړي. نو هلته په آخرت کې د یو سړي په ځای باندې بل سړی راټینګول الله ظلم نه کوي، او نه هلته چې دی ته فدیه پیسې ورکولی شي چې هغه دنه قبول کړی شي، او نه سپارشو ولا هم ینصرون، او نه چې دی نو د هغوی به امداد کولی شي. په زوره یو تن خلاصې هم یې نشي خلاصولی. دا څلور طریقې دي. لہذا اصل مقصود رجوع الله ده. خدا سپارش دا به کافر د پاره نه قبلیږي. هر چې ګناهګار مسلمان دی احادیثو کې راځي پیغمبر علیه السلام به سپارش کوي. حافظان صاحبان هغه حافظ چې هغه په خپل قرآن مجید باندې عمل کوي هغه به سپارش کوي، هغه د وجې لس کسان دا به د جهنم نه بچ کولی شي. همدارنګې علما به سپارش کوي، شهیدان به سپارش کوي. د الله په لاره کې چې حق شهادت شوی مقبول هغه به د اویا کسانو سپارش کوي. عالم متعلق راځي چې عالم با عمله 400 کسان، او یو بل روایت کې راځي الله به ورته وایي د حشر د میدان کې وګرځه، د ستورو عمره ستا شاګردان دي او ته راځي ځان سره اوچت کوه. دې د وجې امام حسن بصري رحمت الله علیه د صحابه و شاګرد دی. هغه وایي اکثر انهم شفعاء یوم القیامه، خلق سره تعلق ډیر کوي، د حافظانو سره، د مجاهدینو سره، د علماو سره، د نیکانو خلقو سره، دای سره ډیر کرته به چې دنو په قیامت کې به یو سړی بدی به یو طالب به هغه له به په مینه باندې عجز، هغه له به په مینه اوبه ورکړي، الله به په دې وبخي. هر انسان په خپل وس باندې پړ دی، خو اصل شی دا محبت. قیامت کې به سړی هغه چا سره پاسي چې چا سره په دنیا کې محبت وي. انو دی به شفارس کوي، شفاعت، او الله به د یا قبلی. الله دې موږ د نیکانو خلقو په سپارش کې راولي ښه. ولا هم ینصرون، او نه به د هغوی امداد کولی شي. وإذ ابتلى ابراهیم، او یاد کا هغه ټیم چې امتحان واغستو الله تعالی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ربو رب داغه بکلمات پس یو څو کلمو سره فاتمهن هغه پوره کا هغې لره. قال وت الله تعالی انی جاعلک بیشک د ګرځونکي یم تا لره للناس دپاره د خلکو اماما پیشوا مقتدا. قال وی ورته ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، او بعض د اولاد زمانه. انو قال وت الله تعالی لا ینالو، او نرسیدا عهدی وعده زما الظالمین ظالمانو لرا. وإذ ابتلى یاد کا هغه ټیم چې امتحان واغست د ابراهیم علیه السلام ربه رب داغو. اوس دې ځای کې امتحان خو سړی دی له علي چې ته امتحان علي نو تا ته پته ولګي چې د صلاحیت او مقام او مرتبه څنګه ده. نو الله خو هغه ذات دی چې هغه ته د تیر شوي زمانې او د آینده هر څه علم دی. نو الله امتحان سلالي. نو مفسرین وایي امتحان په دوه قسمه دی. یو امتحان دې دپاره اخیستلي چې د طالب صلاحیت پکې معلومې، خو بل غاړې ته امتحان کله دې دپاره هم استاد علي چې د طالب صلاحیت بل ته ښیي. یو استاذ ته ښه پته وي
چې زما دا شاګرد ښه قابل دی او دله دا سبق ورځي هغه ته یې لکه ته واورو هغه سبق. نو اوس مقصد د دې اورولو دا دی چې د نورو خلکو ته د پته ولګي. نو د ابراهیم علیه السلام امتحان دی له نو چې الله ته معلوم شي. د ابراهیم علیه السلام امتحان الله دې ته اغستو چې په خلکو باندې د ابراهیم علیه السلام مقام و مرتبه ظاهر شي. ولې ابراهیم علیه السلام هغه برگزیده شخصیت دی چې په کل کائنات کې د دو جهانو سردار د آقای نامدار د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه پس دویمه مرتبه دا د ابراهیم علیه السلام ده. نو ابراهیم علیه السلام په ډېر اوچت مقام دی او دغه د خدای شان دی چې ټول اقوام یهودیان وایي ابراهیم علیه السلام زمونږ دی، عیسایان وایي زمونږ دی، صاحبین وایي زمونږ دی، موږ وایو زمونږ دی. الله دې د ابراهیم علیه السلام بنیاد ښیي. ابراهیم علیه السلام د چا نه دی؟ څوک د ابراهیم علیه السلام تابع دي؟ نو وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، په یو څو کلمو سره، په یو څو اعمالو سره د ابراهیم علیه السلام چې څنګه امتحان شوی دی، ډېر سخت امتحان، ډېر سخت امتحان. ګوره سیوا د ابراهیم علیه السلام لومبی امتحان دا خپل کور کې خپل پلار سره. د ابراهیم علیه السلام پلار دا د ابراهیم علیه السلام خلاف. بیا امتحان معاشري سره د ابراهیم علیه السلام نه چار چاپیره ټوله معاشره دغه خلاف وه. بیا د ابراهیم علیه السلام امتحان باچای وقت سره ټول حکومت هغه د ابراهیم علیه السلام خلاف و. بیا ابراهیم علیه السلام امتحان ټول قوم سره، ټول قوم بت پرستی کول ابراهیم علیه السلام خلاف. دا ابراهیم علیه السلام اور ته لړکۍ دا په بل امتحان راوست او سیوه چې اور ته لړکۍ کته اور باندې او دی غاړې ته یو پرښته راځي، یو پرښته راځي، د اوبو پرښته راځي. ابراهیمه څه ضرورت شته؟ ابراهیم علیه السلام وایي شته، خو اما الیک فلا، تا ته زما ضرورت نشته دی. د هوا پرښته راځي، ابراهیمه څه ضرورت شته؟ شته، خو اما الیک فلا، تا ته مې ضرورت نشته دی. انو اخره کې جبرائیل علیه السلام راغی. جبرائیل علیه السلام ورته ابراهیمه ضرورت شته؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي آو خو اما الیک فلا، تا ته مې نشته دی. جبرائیل علیه السلام ورته یا ابراهیم علیه السلام چې چاته ضرورت دی نو هغه ته ووایه که نه، الله ته آواز ورکه. انو وایي ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې حسبي عن سوالی علمه بحالی، هغه زما د سوال ضرورت نشته، هغه ته زما ټول حالت معلوم دی. انو بیا اور ته لړکۍ او حافظ الپوری د پښتنو یو ډېر قیمتي شاعر تیر شوی دی. انو هغه وایي و ابراهیم علیه السلام چې د اور ته کتل نو گویا دا شعر وي، دا الفاظ وي چې لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور، لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور، پټال د عشمانې ختل یم تپوس مکوا. دا خو د الله په عشق کې زه روان یم. انو ابراهیم علیه السلام یې لړه که دا بل امتحان و. بیا یې د هغه علاقې نه وباسو، لاړ عراق ته. په ټول عراق کې صرف 3 کسان ایمان راړه، دا بل امتحان و. بیا واپس آی کې راځي د عراق نه، په لاره ورته یو ظالم باچا ملاویږي. لوط علیه السلام دی، سارا بی بی د ابراهیم علیه السلام درې. هغه باچا هغه ډېر بدعملی و. هغه چې چا سره کور والو نو خاوند به ولا مړ کوه، ښځه به ولا بېعزته کوله.
هغه نوکر چې ابراهیم علیه السلام خواته راغی، ابراهیم علیه السلام ته چې وکتل پیغمبرو وہی مرد حقانی کی پیشانی کی نور کب چھپا رہتا ایسا ابزی شعور د حقانی سړي پته د هغه تندی نه لګي هغه پوه شو چې دا خو پیغمبر دی اثر یې پې وکړ ورته وایي ګوره ته ما ته ښه سړی لګي او دا باچا زموږ ډېر ظالم دی زه خو نوکر یم نور دله هېڅ نشم کولی خو چې دې تا نه تپوس وکړي نو دا زما خور ده نو ابراهیم علیه السلام سارا بیبي ته ووایي چې تا نه تپوس وکړي وایي دا زما رور دی او ته زما خور په دین کې هم ټول مسلمانان رونه خویندې دي په دین کې چې داسې ورته وي نو ابراهیم علیه السلام خو مړ نه که خاوند به یې مړو نو دې ته سارا بیبي سره د بدکارۍ په نیت پالې خو چې څنګه اراده یې وکړه غرب چې ځمکې راټینګ دت معافي وغوښته بیا دغه چې بیا یې راټینګ بیا بس دې پوه شو چې څه چل بس بیا یې بس ما معاف کوي بس معاف یې کړ چې ابراهیم علیه السلام راته نو هغه وله خپله باندي ورکړه حاجره بیبي ابراهیم علیه السلام ته یې په نکاح کړه ابراهیم علیه السلام ته د هغې نه الله بچې ورکړه اسماعیل علیه السلام ډېره موده پس 100 کاله پس او بیا دا بچې لویږي چې دی د 2 کالو کېږي په ابراهیم علیه السلام بل امتحان راځي الله ورته وایي اول خو چې لومبی امتحان دا ورته وایي دا پرېږده زه وځتې ځه په لږ دک صحرا کې یوه ښځه یو ماشوم بچی پرېښودو ابراهیم علیه السلام ځي په سورلی باندې ناست دی نو حاجره بیبي ورته وایي ته چې ځي ته موږ دې میدان کې پرېږدې نو آخر ته موږ چا ته پرېږدې موږ به څه کوو نو ابراهیم علیه السلام غږ نه کوي ولې الله پاک کوم بیا ورته وایي غږ نه کوي چې ورته بیا ووایي چې غږ یې ونه کړه ورته وایي دا راته ووایه چې د الله په حکم ځي ابراهیم علیه السلام سر وخوځوه وایي بس د الله په حکم چې دی بیا به الله موږ نه ضایع کوي ځه نو بیا بل امتحان دا راغی زوی د 8 کالو شو په 100 کال عمر کې 90 سال عمر کې الله تعالی اکلوته یو بچی ورکړی دی او الله ورته دا حلال که دا په خوله ویل ډېر اسان دي عملي دنیا کې ډېر ګران کار دی دا پې بل امتحان راغی اوسې به دې هر امتحان کې ابراهیم علیه السلام په اعلی مقام پاس کېدو نو موږ پله چې هر سړی اعلی امتحان کې په اعلی نمبرو پاس کیږي نو دی ورله بیا ګولډ میډلسټ ورکوي دی ورله ډیګري ورکوي وایي دا ډاکټر شو دا پی ایچ ډي ډیګري واخیسته دی په هر ځای کې پس راغی نو الله ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ښه ابراهیم علیه السلام هر امتحان کې اوچت مقام راغی نو الله ورته وایي زه ابراهیمه انی جاعلک للناس اماما د تمام عالم د پاره مقتدا او پیشوا ګرځوم نو ما تاسو ته ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت دی چې هر څوک یې مني دا ټول مذاهب یې مني خپل مشر دا د ابراهیم علیه السلام خصوصیت دی نو قال اوس انسان دا مزاج دی که نه چې دته څه نعمت ملاویږي نو دی پکې خپل اولاد شریک کوي دی وایي چې زما اولاد ته هم دا نعمت ملاو شي نو دی وایي قال ومن ذریتی الله دا امامت دا به زما دې بچو ته هم ورکړي نو الله ورته وایي قال لا ینال عهد الظالمین دا چې دی دا زما دا وعده دا ظالمانو ته دا نه ملاویږي ګوره یاد ساتئ ښه دا علم نه دی علم مقام و مرتبه دا میراثي نه دی داسې خلق دی که نه داسې خلق دی پلارانو لوی لوی عالماني بچي سوچ لوپراني ټکه سبقونه وایي یعنې په کار و پلار لوی عالم د بچې به د ټول نه اوچت عالم و بعضې خلک یې بس دا علم نه دی بس دا یاد ساتئ دا په میراث نه دی دا په پیسو نه دی دا چې نیت ته صفایي که نه
او دا ډیر سيزونه غواړي. البته خاندان ته ستا کور ته الله علم ورکوي، او چې کم خلق د دین بے قدري خدای ته اغشته علم اوچت کی، خدای رسوا کی. علم ډیر عظیم دولت دی. ګوره داسې امیان چې هغه ټکه قرآن نه دی ویلي، خو هغه په زړونو کې د دین او د علم قدر دی. الله تعالی د هغه په نسلونو کې علما پیدا کړل، او کوم خلق چې هغه په زړونو کې د علم قدر نشته دی، نو که د عالمانو کورومي نو خدای بچي شاړ کی. ولې په زړه کې د علم قدر نشته. او زمونږ یو استاد صاحب به وي مونږ ته به دا نصیحت کو، وایي بچې یاد ساتئ چونکې تاسو به عالمان شئ نو د بل عالم به ډېر قدر کو. کم عالم چې د بل عالم قدر نه کوي، الله به د ده نسل دا چې دی نو دا ضایع کوي. او هغه څه کې کتابونه لیکي. یو استاد دی هغه چاته سبق ښیي، عالم دی سبق ښیي، او د دې الګ د دې ماشوم د دې پلار په زړه کې د دې ماشوم د استاد قدر نشته دی. وایي دې ماشوم ته به د دې استاد نه دومره فایده میلاو نشي. ولې هلته عظمت نشته دی. الله تعالی دی الله ورته وي چې لا ینالو، دا وعده زما نه ده، دا په محنت ده، دا به دې نه ده چې پلار یې مړ شو نو زوی له وله پټکې تاو که نو دی به عالم شي. علم دا په پټکي نه دی، علم دا په تشه ګیره نه دی، علم دا یو جهد مسلسل دی. اوس مثلا دا معاذ مولانا صاحب دی، د والد صاحب عالم دی، هغه مطالعه کړې ده، هغه مطالعه د په کپرای کې راځي، دته به صرف کتابونه پاتې شي، په پیسو به کتابونه نه علي، خو د هغه کتابونو علم بدله عله راځي چې دی ورته په خپله کیني، دی خپله شپېرونو کې چې دی شپې نه روڼی که نه مجاله په دومره ټکي به پوه نه شي. علم دا د محنت څیز دی، دا ډېر لوی محنت غواړي. امام محمد رحمت الله علیه خلک نه پوهېږي، امام محمد رحمت الله علیه به ټوله شپه وي خو مطالعه به یې کوله. نو بچې زوی ورته وي بابا بس دی که نه ته ستړی شي ویده شه. نه بچې خلک به دې سوچ باندې په دې خیال باندې به په ارام خوبونه کوي که یاره څه مسله راته راپېښه شوه نو امام محمد له به ورشم هغه به راته مسله وکړي، مسله به راله حل کړي. نو چې امام محمد ودي نو دې خلکو له به بیا مسلې څوک حل کوي؟ تاسو یقین وکئ جي تاسو ته اندازه نشته دی. دا ګوره دا طالبان چې دا علم کوي که نه دا 8 کاله علم نو خپله داسې کړی دی. سهار سړی 4 بجې پاسي، 15 بجې پاسي، او بیا سیبه د شپې 10-11 پورې لګیایي، منځ کې صرف د مود او د ډوډۍ د مازدیګر د ماښامه پورې دغه تېري، نو ټول کتاب سره شعب دی شعب دی شعب. دا 8 کاله داسې تېرول خپله ځواني داسې قربانول دا آسان کار دی؟ بعضې خلک راپاڅي هغوی علماو پسې خبرې کوي، وایي لکه تر د هغه چې کوم 8 کاله علم داسې کړی دی 8 ورځې داسې وکړه ایمان د یقین پته به دې ولګي. دا ډېر ګران کار دی ګوره ښه. او بیا خپله ځواني وقف کول د دې علم ولې دومره مرتبه ده اوچته؟ د دې مرتبه ځکه اوچته ده چې خلک په دې ځوانۍ کې ځي په دوبای کې، په امریکا کې، په انګلینډ کې، په جاپان کې پیسې ګټي، او دا هغه هر څه الله ته ورکړي دی د خدای دین ته ناست دي، دله به الله دا مقام نه ورکوي. مفتی صاحب الله د مرکز منوره مؤثر کي، مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وایي طالبانو مته ویې وایي موږ د هندوانو نه زیات کمزور یو، هندوان ځان له ګټه کولی شي، موږ نه شو کولی، موږ ښه ګټه کولی شو موږ نه کوو. موږ خپل خواهشاتو له لته ورکړی، موږ د الله کتاب ته دین ته ناست یو. الله وایي لا ینالو، نو مقصد دا دی رونو علم دا په محنت راځي، دا په محنت راځي، دا په ډېرو دعاګانو راځي، دا الله ته چې وجاړې خدای ورته ځان ذلیله کې، ځان ورته عجز کې، خدایه ماله مقام راکړې هله به یې دله درکوي. دا داسې نه میلاویږي. اوس زه په دې یو خبره چې د شروع زموږ بزرګانو کې یو بزرګ
تیر شه شیخ موسی رحمت الله علیه دا کسی می کړه ته اریان بشي هغه وای الله خدای داسې مقام ورکړو چې عربو به دغه کتابونو نه زده کړه کوله او چې وفات کېده نو تهجد کول تهجد نه مسکیو مس د فرض مسکیو یو سلام یو ګرځو چې بل سلام نه مخکې سایه ورکړه په مسکې او چې خاخې کو د قبر نه خوشبو روانه شو الله داسې علم ورکړو هغه وای ما ته چې خدای دا سره کړی د بد شپې پاسې ما الله ته ډېر جړلی دا علم دا د شپې د جړاګانو نه ماته ملاو شوی دی الله تعالی دې زموږ نه راضي شي بس دوره ډېر یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی التی نعمتونه زما انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې وانی فضلتکم دا ما فضیلت درکړو تاسو لره علی العالمین په ټولو مخلوقات باندې واتقوا ویریږئ یوما دا سخت ردنا لا تجزی ان بشی دفع کول نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نشین سیدو ولا يقبل نما قبل ولشي من هذا اغنى عدل فديه ولا تنفع نما فائدہ ورکیات شفاعت سفارش ولا هم ينصرون نبداغي امداد کولشي واذ ابتلوا یاد کاټ امتحان واغست ابراهیم علیہ السلام رب داغ بکلمات پیوسو کلمو سره فاتمهن نو برابر کاغی لر عمل وک پایمانه نو قال تعالی انی جاعلک زګرځون کې امثال للناس د پار د خلق اماما امام نو قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريته او وګرځ اولاد زما پدې کې نو قال او الله تعالی لا ينال نرضي عادي وعد زما الظالمين ظالمان تا الحمدلله رب العالمین کریم خدایا ته زموږ د ټولو ناراضي شي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي الله موږ ټول ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت او خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله زموږ د درځه څومره شرکا دي الله ټول ته د دارین خوشحالي نصیب کړي الله څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز اولري الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله ته کامل صحت نصیب کی الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کی الله د خانقاه ته د مرکز ته الله تعالی چې د ډیره ترقی ورکي د څومره ضرورت دي الله د غیب برابر کی الله د شیخ سے په ژوند باندې الله تعمیراتی او تعلیمی دواړه کارونه الله په دې کې عروج تورسه الله سوچ دي د سره محبت ساتي الله تو سره محبت وکي الله چا چې دلته خدمتونه کړې دي الله تو ته د دارین خوشاله نصیب کی الله زموږ د ټولو ناراضي شي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك